صحابه ورته الله رسوله ولې دې وخندل وی ما ته هغه منظر را مخکې شو الله به وخاندي په خپل شان لایقه الله زمون غوندې نه خاندي مراد تر ده الله خوشحالي ده د الله صفت دی الله به وخاندي نو الله به دې ښه جنت ته دې دننه کوم خو وغواړه څه غواړې پکې نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم داسې کور مثلا غواړم دومره ښځې غواړم داسې اوبه غواړم دا خوشحالي دا نو بیا به ورته الله یادوي چې مړه دا هم پکې غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم دا مو غواړه که نه ښه الله دا هم غواړم دا مو غواړه که نه الله دا هم غواړم نو بیا به ورته وي دا مو غواړه که نه نو الله به ورته یو شی یادوي دی به غواړي نو الله به ورته څه وایي چې دا تاسو وغوښتل او ما در یاد کړل د دې لستن د جنت ستا دی نو دی به څه وایي الله تا سره خدا خبرې مناسب نه دي ټوکې را پورې کې ما پورې ټوکې کې خندا را پورې کې ته خو لوی بادشاه نو ته ما پورې ټوکې خنداګانې کې چې دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه وی ټوکې نه کوم الله به وخاندي خوشحاله به شي الله راضي به شي وی چې دا څه دې یاد کړه دې لستن د جنت ستا دی زه جنت ته وردننه کېږم حضور پاک فرمایي دا په ټولو کې اخیري کس دی چې له دوزخ نه به وځي مسلمان او په ټولو کې اخیري جنتي دی جنت ته به ور داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو کې لاندې جنتي به کم یوي چې په زرو میاشتو په مزل کې به د بنګلې وي د حورې وي جنت کې لاندې نشتا هر چاته به ځان د بل نه ښه ښکارېږي هر چاته خو صرف دا ده چې مرتبې پکې شته بره مرتبو والا ته به دې لږ کمزور ښکاري اب وی شکر ده چې ما خو په دنیا کې ډېر ښکلي عبادتونه کړي نو الله ښه مرتبه را کړې ده دا لاندې به د هغې په نظر کې لږ کمي خو ده ته به ځان کم نه ښکاري هر چاته به ځان په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړي دي د هر جنتي په کور کې څلور ولې به بیږي یو به د یخ اوبو به بیږي اعلی ښکلې یخې اوبه یو به د شاتو بیږي اعلی شات سوچا یو به د شرابو بیږي شراب دا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي نه به پکې نشی د انګورو جوس به د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي یو به د سوچا اعلی پیو بیږي دا به جنت کې د ولې بیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولی دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه کاڼې خوند کوي خود کاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي خو کاڼې به سي ابه یاقوت زمرد او مرجان به ابه چمک وی پړق به وی او دا رڼا به ترې بر روځي او د اوبه به ورسره شړقپار به کوي او تېرېږي به ورسره او بیا رسول الله مبارک او فرمایل وی د جنت په ویخ کې به خټه مي په دې غاړو به خټه مي خټه خو د دنیا د خټې په شانتې نه د هغې خټه به مشکي مشک چې راوالې خوشبو به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته وی دوړه پکې شته خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دی او د جنت ځمکه به سینګی تکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني ګول غونډې تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې خوړو ډوډۍ چې وي داسې به او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي زموږ دا چې په کومه ځمکه مونږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیري دی به وخوري خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دی به په میلمستیا کې خوري دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي ما چې د سورت رحمان دا کم آیتونه درته ووې نو چې دې څه غواړي وجنل جنتین دان د جنت میوې نږدې دي نږدې دنیا کې هم میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې منډې ته به ځې پیسې به وړې
که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخیږي اندرم پایه به اوچتی هلته دا نشته چې څنګ دې کمې میوې ته شوق راغی څانګه به دې خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه میوه به سخام وي سخاوال هم په میوه کې نشته میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځې او د دنیا د میوو په شان بی سړی به پیژني چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوند به داسې نی لکه د دنیا د دې په شان او مقدار به هم داسې نی غټې غټې میوې به اعلی مزیدار او چې کومه میوه روشو کې فوراً به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي ابه درته میلاویږي او چې څه دې په زړه کې تېرېږي ابه درته میلاویږي لکه څه تېرېږي او څه غواړئ نو موږ نه اکثر دا طالبان تپوس وکړي وي نسوار به پکې میلاویږي که نه دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که ځکه دویم نه دا به نه میلاویږي په جنت کې د نسوارو ډبلې نشته نه په جنت کې تماکو شته نه د نسوارو ډبلې شته او نه تماکو شته نه د نسوارو چې کوم سید د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره نو تا چې اوس ووایې چې څه غواړې نه میلاویږي نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار نو بیا به سي نو ما وی چې دا سوار شته نه هلته بدبویه شی هلته نشته نسوار بدبویه نسوار چې د خوله کې واچو لاړې به توکې لاړه شته نه هلته خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې به سخاوالې ني ابه بار نه روځي ابه واپس تېرېږي به خوند به سړي له ورکوي نو مې چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي درته نو لاړو له به چارسدي ته راکوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي نه به د چارسدی او نه به د پېښورې لاړې به کم دی توکې نشته لار د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو دا څښاک خولې نشته خوله به ځي خوشبویي به کوي او دسماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او دسماتې نشته نه لوی او دسماتې شته نه ورکوټې او دسماتې شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي هضم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به هضم شي په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسماتې نشته داسې ولا خدای عظمه راولي داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې څیزونو ضرورت پکې نشته خوشحالي ده بس ځوانیم نه زړېږي هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه داسې وخت کې به چې امرد به ویښته ایله دا بنده چې نوې زلمي شي او په دې مخ یې داسې ویښته لا نی راغلی معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نري ویښته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به یې ارساړی د ښځو او د سړو به لږ فرق دی د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی دی وجود به خشتۍ ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی خموړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېږي وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دام پکې خیر دی وخوره دا الوام ورپسې وخوره نو دې اوږې نه دې موړي خو د خوند دپاره یې خوري د جنت جامې به خیرلیږي نه زړېږي به نه لیکن خلق به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګورې یو جوړی چولې خو خیره نه شوي نی او بله واچوي
هغه خو خیرنه شوي ني هغه وباسي نو بله واچي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او یا جوړې به پکې چولي خلکو رسوي ها جامې به خلک ته دې مړه ټوله خبره ده نه په ګډه وړه کړ سړیا سمې وي د خوند دپاره به خلک جامې اچوي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړي اچولي زمونږ طالبان په دې او یا بسته کړي زه ته ملکه تاسو اچولې دي لاندې یو بنین اچولې بنین د پاسه کمیس اچولې دی کمیس د پاسه دی واسکټ اچولې څوک لا دوه واسکټې مچوي د واسکټ د پاسه چوغم اچولې دی کوټ د چوغې د پاسه بیا په سر رومال مچولې دی او پټکې دې موالې دي څونه جوړې د شپږو خو دلته اچوي او زنانه څومره اچوي دا به د خوند دپاره مختلف قسمه جوړې به خشته او جوړې به کم ځای دردي نشته د انارو د بوټو شان بوټي به امام قرطبي لیکلي دي په تذکره کې د انارو د بوټي شان بوټي به ابا خاص د جامو دپاره ته به ته انار روشو کې په میان به مات کې چې مات کې خشته جوړه به ته رو داسې جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریکه به نو بوج په سړي نه راځي ابا راوالې وابچئ خشته جوړه مزیدار او سړی به هم ګوره هلته بنګړي اچوي دلته ښځې بنګړي اچوي هلته به سړي بنګړي اچوي نو زمونږ طالبان وایي سړي به څنګه بنګړي اچوي بدي به نه ښکاري ولې دا ګړی چې مونږ اچولی بنګړی نه دی خلک ورسره بلد دی نو بدي نه ښکاري